اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینه وال السلام علیکم زیست تاسو قربان مسلمان تاسو ګورئ چمکنی ټي وي موجود ما په مدرسه ابن عباس چمکنی کې موږ سره موجود دی مفتی ګل زمان صاحب دلته کې د مختلف ملکونو راغلي قرا حضرات موجود دي چې پکې د افغانستان مصر فلپاین او د ملک د نورو برخونو هم قرا حضرات راغلي او د مدرسه دوره کوي موږ سره موجود دی مفتی ګل زمان صاحب کوم چې د دې مدرسې محتمم دی دوی سره په دې حق باندې یو څه خبرې کوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ملمانه راغلي جی څه به ویل غواړئ جی؟ زموږ ټول مسلمانانو ته دعوت دی چې څنګه دوی محنت کړی دی او قرآن سره خپل تعلق جوړ کړی دی دا شان ټول مسلمان د خپل تعلق قرآن سره جوړ کړي او دا شان خپل حیثیت دی جوړ کړي چې دوی بهر دنیا اوس خلک دلته راغواړي د صرف د قرآن د دغه د وجه نه عزت د وجه نه او قرآن سره تعلق د وجه نه دا شان هر مسلمان له پکار چې د قرآن سره خپل تعلق پیدا کړي او دا شان خپل حیثیت او مقام جوړ کړي. نرحب ضيوفنا الكرام الشيخ محمود كمال النجار حفظه الله من جمهورية مصر والشيخ علي أحمد من جمهورية أفغانستان والشيخ محمد نعمان بيا من فلفاين وهكذا الشيخ قاري عبد الرشيد وقاري لقمان مدني والشيخ قاري محمد طاهر من كويتا نشكرهم شكرا جزيلا. ډیره مننه مهرباني. لومبه به مونږ دلته کې کوم قاضي صاحب چې موجود دی د افغانستان د سیمې نه الشیخ علي احمد د افغانستان هغه سره یو څه خبرې کوو راځئ ما سره. مینوالو د چونکې دا فارسي ژبه ده کوي فارسي وایي نو د دې ترجماني به سید محمد صاحب کوي مونږ سره مونږ دوی ته د اولیاو په ځمکه باندې په خیر راغی وایو. برادر محترم به شما به خاک اولیاء خوش آمدید میگویم. زنده باشین سلامت باشین. خوشحاله ورسی زنده اوسیږي. دین تاسو کوي چې د په کوم عمر کې قرآن حفظ کړی جی؟ میگه که چند سالگی شما حفظ کردی؟ چند سالگی؟ من از سن 15 سالگی شروع به تلاوت قرآن و تا الان که حدود 21 سال میشه که تلاوت قرآن و حفظ قرآن ادامه دادم. دا وای زما تعلق تقریبا 15 کلنې شروع شوی تر اوسه ودا تقریبا دا کې چې د قرآن سره تعلق لرم تلاوت د قرآن عظیم شان کوم خو ته لکه 15 کلنې مې دا شروع کړی د ورته. خدینا جی استاد دا پښتنو کوي چې د تر اوسه پورې کم ملکونه ته تللی دی او د خپل د قرت په ذریعه د خلکو زونه ګټلي دي. برادر محترم میگه که شما به کدام مرکز سفر کردی؟ خدمت شما عرض کنم که ایران خود افغانستان زیاد تلاوت کردیم پاکستان بنگلادش د وای چې ما خپل سفرونه د افغانستان کې زیات کړی خپل وطن کې بیا پاکستان ته راغلم ایران ته راغلم بنگلادش ته سفرونه کړی د خود خیرات د پاره د خلکو په دې باندې ګټلې دي. دین دا هم پښتنو کوي چې استاد چې پاکستان ته دی راغل د پاکستان خلک د څنګه دی ته د پاکستان د خلکو باره کې سوال غواړي جی؟ برادر محترم میگه که شما پاکستان آمدی امروز پاکستان شما چطور احساس میکنی؟ والله بسیار خونگرم و مهمان نواز و بسیار محافل پرشکوه و با عظمت که والله کمتر ما دیده بودیم همچین محافلی. دا وای زه د دې خلکو نه ډیر خوشاله یم دا ډیر مهمان نواز خلک دي په هر محفل کې دوی ډیر زموږ عزت کړی دی داسې خلک مې ډیر کم کتلی دي لکه د پاکستان د خلکو غوندې. شکریه. او دوی ته دا عرض کوي چې یو دوه آیات چې زموږ ناظرینو لپاره یو دوه آیات دوی وایي جی. برادر که شما به تلاوت میکنی با صدای خود؟ حتما چشم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
صدق الله العظيم. ماشاءالله جزاکم الله. ورته وی چې الله دې په ژوند کې برکت واچو. برادر فرق شما در زندگی شما برکت مینداخته. زنده باشین. ثانک یو جی مهرباني شکریہ. مینوالو موږ سره د مصر کمکاري صاحب چې موجود دی الشیخ محمود کمال النجار د مصر نه تعلق ته د دې ترجمانی به موږ سره محمد لقمان مدني صاحب کوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دیتا موږ په خیر راغی وي په سوکانو ته پېښور ته. مرحبا بكم شيخ محمود كمال النجار حفظك الله. مرحبا بكم في الجامعة عبد الله ابن عباس و چمکني. اهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكل الحاضرين ان شاء الله. دینا دا تاسو کوي دي چې تاسو د کوم عمر کې د قرآن حفظ کړی دي؟ يقول الأخ الشيخ في أي عمر أنتم حفظتوا القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكل السادة الحضور وبأستاذ الجامعة وأساتذة قسم الحديث وأساتذة قسم الفقه والعلوم الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يجزيهم عن الطلاب خير الجزاء. في البداية لقد حفظت القرآن الكريم في سن التاسعة من عمري الحمد لله، وأتممت حفظه في غضون ثلاث سنوات. فيعني أنا أتممت حفظ القرآن منذ 20 عاما الحمد لله. ما شاء الله. شيخ إذا ما عمر وأتكى على جماد القرآن الكريم حفظ مكمل كريدي وأغينا بعد وثانيا ماذا قلت؟ يعني منذ 20 عاما وأنا أحفظ القرآن. إذا ما شل قالوا شو چیز القرآن الكريم خدمتكم. ما شاء الله ما شاء الله. خادین تاسو کې دي چې د قرآن د برکت د حفظ د برکت د کوم ملکونو ته چرته د خپل د आवाज جادو جګو کړو د خلکو زړونه غټلې دي. ما شاء الله. يقول الأخ على بركة القرآن ما شاء الله كم عدد الدول التي شاركت في المسابقات والتي شاركت إليها؟ كم عدد الدول ما شاء الله؟ الحمد لله لقد شاركت أو سافرت إلى أكثر من 5 دول، الهند وباكستان وإيران والكويت وتركيا، كثير الدول الحمد لله. ما شاء الله. شيخ انټرنیشنل سطح باندې د قرآن په کمپټیشن کې 15 ممالکو کې هغه شرکت کړی دی. باغی کې پاکستان کې، انډیا کې، بنگلاديش کې اور ایران کې او خامس کویت کې هم. کاری صاحب نه دام پښتنو کې دي چې د مصر د قراو د امتیاز د نور ملکونو دا ولې دی؟ يقول الأخ يعني أهل القراء المصريين يعني أغلبهم ما شاء الله أغلب القراء المصريين في العالم. لماذا؟ لأن يعني القرآن عندما نزل في مكة قرئ في مصر إن شاء الله، وتبنى تلاوة القرآن الكريم يعني مدارس خاصة في مصر أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ المنشاوي وكثير من القراء العمالقة الذين تبنوا تلاوة القرآن بمدارسهم الخاصة والطرق أساليبهم الخاصة والطرق الخاصة. لذلك فكل العالم ينهل من تلاوة القراء المصريين. ويجي الله رب العزت دا كم شهرت دا مصر قراء ورکړی دی دغه وجه دا چې قرآن کریم الله پاک په مکه مکرمه کې نازل کړی او دغه تلاوت چې دی هغه مصر والا وکړو، نو دغه د برکت الله رب العزت په پوره دنیا کې دوی ته چې د قرآن کریم د برکت هغه عزت ملو شو. ها دوی ته چمکني ټي وي تاسو ډیر شکر گزار دي دغه شانتي د مصر اوازونه تاسو خسته دي او اولاد تاسو په اوازونه کې نورم خدای پاک برکت واچي. امين. يقول الأخ نشكركم وعلى حسن محبتكم. أهلا ومرحبا بكم. وأنتم ما شاء الله يعني أصواتكم يعني معروف في العالم الحمد لله. الحمد لله. فهذا الله سبحانه وتعالى أعطاكم هذا الفضل الحمد لله. الحمد لله. دوی ته به وایي چې لږ د قرآن پاک یو څو آیاتونه د نازل چې کوم بلار دي دوی ته تلاوت کړي او زموږ ناظرین به هم خوندوالي او حاضرین هم الطلاب يريدون أن تقرأ علينا من آيات الله البينات. قبل التلاوة أود أن أشكر الشيخ مفتي
على دعوته لنا، والشيخ أحمد والشيخ مختار وكل الأصدقاء. الشيخ المفتي يقول زمان الشيخ مفتي يقول زمان صعب إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يديم بركاتهم العالية، ونشكر كل العلماء والأصدقاء والزملاء والطلاب على حضورهم وعلى مشاهدتهم لنا وعلى حبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب على منابر من نور يوم القيامة. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بارك الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. سبحان الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله. بارك الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. شكرا. موسى محمد لقمان مدني سے مترجم ناستے او مونږ به اوس خبرې کوو الشیخ محمد نعمان بیم بایا بایا فلپاین نه مېلمه راغی دی مونږ دوی ته خوش آمدید وایو په خیر راغی وایو. يقول الأخ مرحبا بكم في الجامعة عبد الله بن عباس چمکنی.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جزيلا. مدني صاحب قاری صاحب نه پوښتنه کوي چې د په کوم عمر کې تلاوت شروع کړی دي؟ يقول الأخ كم كان عمرك عندما تبدأ التلاوة؟ كان عمري يعني 20 عمري. طيب كان عمرك 20 وأنتم يعني تبدأ التلاوة؟ نعم ما شاء الله. قاری صاحب وایي چې زما عمر و شل کاله چې ما د قرآن کریم تلاوت شروع کړی دی. قاری صاحب نه پوښتنه کوي چې د شوق څنګه پیدا شو کله سره؟ كيف يعني بدأت التلاوة القرآن الكريم؟ يعني هل سمعت المشايخ القرآن؟ نعم القراء الكرام. بدأت لأن كثير الشريط جاء من إلى الفلبين من مصر. نعم. فمثل عبد الباسط عبد الصمد وشيخ سيد مطالي. أجي أتمنى كيف أتعلم تلاوة. وایي چې شیخ وایي چې ما به زیات چې دی دا تلاوت اورېدو به د شیخ عبدالباسط مصر نه چې کوم هغه ټایم سره به مونږ ته ریکارډینګ میلو شو ما به زیات چې دی قرآن کریم تلاوت به اورېدو بیا زما شوق پیدا شو چې زه څنګه دا تلاوت زده کړم بیا څنګه شروع کړم هغې نه بعد بیا ما وی تلاوت هغه زده کړو بیا مې سټارټ کړو. مدني صاحب قاری صاحب نه پوښتنه کوي چې دوی تر اوسه پورې کوم ملکونو ته تللي دي او خپل دغې کړی دي او پاکستان ته راغلل نو دوی ته د عوامو مینه څنګه ملو شو دوی څه ویل غواړي د عوامو باره کې؟ يقول الأخ أنتم يا شيخ كم عدد الدول التي شاركت في المسابقات القرآن الكريم؟ كم عدد الدول؟ يعني كثير حبيبي يعني تقريبا يعني 6 دول. طيب. مثل أولا ليبيا وستيت ملاكا في ماليزيا تايلاند وإندونيسيا وعراق إيران وتركي. شیخ وایي چې زه تقریبا 6 ممالکو کې ما شرکت کړی دی د قرآن په کمپټیشنو کې هغې کې چې کم ممالکو نومونه واغست هغه تاسو واورېده. جی قاری صاحب ته وایي چې د قرآن پاک د ښایسته مبارک آیاتونه څو آیاتونه حاضرینو ته او ناظرینو ته دواړو ته تلاوت دي. الطلاب يريد أن يسمع تلاوتك يا شيخ فليتفضل أن يتلو علينا من آيات الله البينات. بارك الله. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. الله أكبر. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم. جزاك الله جزاك الله. شكرا يا أخي. جزاك الله عفوا. مینوالو موږ سره موجود دی د بلوچستان نه راغلی میلمه قاري محمد طاهر صاحب. هغوی ته موږ په سوکنو ته راتلو باندې په خیر راغی وایو. ستړی مه شي. خیر سي سادي خیر. سوکنو ته راغی چې دا راته ووایي چې د کوم عمر نه تاسو د قرآن پاک عظیم د تلاوت کوئ؟ جی الحمدلله 20 کاله کېږي چې ما حفظ قرآن مکمل کړی دی. اور بیا زه د مدرسې سره منسلک یم. ماشاءالله ماشاءالله. زما الحمدلله په کویټه کې یو غټه اداره ده. ماشاءالله. هغه کې د حفظ 500 کوچنیان سبقان وایي. ماشاءالله ماشاءالله. اور تقریبا زموږ د ادارې نه یو بچی فارغ سوی د بلوچستان ټاپ کړی و. جی جی. بیا پاکستان پسې ټاپ کې په قرات ماشاءالله ماشاءالله زما شاګرد و. مبارکي درکو. او خیر مبارک. اور الحمدلله د قرآن د ماحول سره تلاوت سره تقریبا 22 کال کېږي چې زه ورسره منسلک یم الحمدلله. قاري صاحب کوچنیان دي شته؟ جی جی الحمدلله. هغوی څه کوي حفظ ته د علم کوي؟ اجي ستاسو کوچنیان؟ زما مشر بچی چې دی هغه 18 پاره کې دی الحمدلله حفظ کوي. اور دویم بچی چې دی هغه 2 پاره حفظ کړي دي، دریم پاره کې دی الحمدلله. قاري صاحب پاکستان کې په کوم قانون کې تاسو د خپل لري اواز دغه مظاهره کړې ده؟ جی 2017 کې ضلع ما ټاپ کړی و، بیا مې صوبه ټاپ کا. ماشاءالله. زما ملګری دی قاری عبدالرشید صاحب چې انټرنیشنل قاری دی ماشاءالله. جی ماشاءالله. بیا مونږ دواړو په پاکستان پورا ټاپ کې الحمدلله په قرات کې. ماشاءالله. بیا موږ ایران ته انټرنیشنل مقابله ته یو ځای کړی. ماشاءالله ماشاءالله. زمونږ د حاضرین او کم ناظرین چې تاسو وګوري د هغوی دپاره د زړه د ښکلا دپاره د زړه تحسین دپاره د کلام پاک یو څو آیاتونه تاسو تلاوت کړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ما شاء الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالله بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। यो जहान मनन अस्ता सुकारी साहब अल्लाह मा पजुन की पउमर की पावास की बरकत वाचो। अमीनवालो तसो द पाकिस्तान बहर नरागली कम मिलमाने ची उदागई और द पाकिस्तान द कोयटे द खार सखा कम जमुंग मिलमा ची उदागई तिलावत वाले दो ज़दा अशेख अली अहमद द अफगानिस्तान, अशेख महमूद कमाल अल नज्जार मिस्रना और द अशेख मोहम्मद नोमान बिम बाया बाया और द कारी मोहम्मद ताहिर साहब और द कारी रशीद साहब, द कारी लुकमान मदनी साहब और द मुफ्ती गुलजमान साहब डेरा डेरा शुक्रिया अदा कोमा ची चमकनी टीवी ले दाइजाज वर को चिस्ता सुमख तमुंग मुंगेरो गुस्तो चिस्ता सुमख तमुंग दा प्रोग्राम मख तलोड़ू उम्मीद दरा बदे चिस्ता सुबदा प्रोग्राम खो खोई बदा खबर तसने जा दा अल्लाह पामान।